وسلم سره ذکر فرمای چې الله رب العزت تخپل نور مبارک نه حصرا بیل کړو د ټولو نډومبه زما نور ته پیدا ک اول ما خلق الله نوري لومبي نور ته زما پیدا ک او د دې باقی نور نه دا ټول کائنات جوړ شوی دي عرش کرسی لوح قلم زمکه اسمانونه فرشتي جنات دا تمام مخلوقات دا غنیم نور نه پیدا شوی دی او د نیم نور نه صرف جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اولین دی او د انبیاء په صف کې د ټولو نه اخر تراغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز خاتم د انبیاء زمانه رسول بل نبی نشته موږ د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زمنګ د اهل سنت والجماعت بلکې د تمام اهل اسلام ما سوا د یو فرقه گمراهنا باقی د تمام اهل اسلام دا عقیده ده چې حضور پاک صلی الله تعالی علیه وسلم روح مع الجسد په خپل قبر انور مبارک کې د باقاعده په د امت اعمال پیش کیږي نن د امت دا وکړه نن دا وکړه نن دا وکړه د ژوندۍ پیغمبر امتیان یو هغه خدای پاک چې کوم جون ور کړی دي دا هغه فرقه وی چې بس نبی علیہ السلام خو مړ دی نو بل طرف ته دا علما ورته وی چې یا لکه شهدا خدای نه وجني شهدا ول خدای یو جون ور کړی دی او استاغون ته جاهلانو په حق کې الله وی چې وهم لا يشعرون استاسو د شعور هغه ادنا درجه مغه ته نشي رسیدي د پوي ادنا درجه مو نشي رسیدي شهدا په نس د الله ژوند دي بل احیا ولکن لا تشعرون او بل دې کې الله فرمایي زو ول رزق ورکو نو رزق خو ژوندې سره خوري کنه مړی خوري کې ژوندې نو د شهید رتبه لوی ده او د پیغمبر رتبه لوی ده د پیغمبر رتبه د شهید نه ډیره لوی ده او بیا د انبیاء په صف کې د انبیاء امام او سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو داسې عظیم پیغمبر پلاس الله داسې عظیم انقلاب په انسانانو کې راوستي دی عظیم انقلاب چې دا انقلاب د یو پیغمبر په جون کې نه راغلی چې دا کوم انقلاب د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نو دا زمونږه امام انقلاب هم دی ګوره ها امام د انقلاب هم دی د مرسلین او د انبیاء په مجلس کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډیر معجزات تاسو د علماء او ناوره اوس هم د جناب قای صاحب محترم زمونږ د سر ګل هغه بیان فرمایي حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډیر معجزې تاسو د علماء او ناوره د سیرت کتابونه لیکي در حضور پاک صلی الله علیه وسلم معجزات د اوسه مشهور واقعا د چې تاسو کتلې په زناورو سو کې اعتبار کوي حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دې معجزه کې ما د اوسه د خپو غنخ په خپل پتايف کې لیدلې اوس یو مفتی صاحب دی هغه وی کې داغه پکور کې هغه غټ راغلی چې پاکم کې د اوسه د خپو غنخ دي ته خټو کې د اوسه ګرځیدلې هغه غټه کې الله داسې په داغه هغه نقش جوړ کړي نو هغه ورته وی بچو په زرو خوره ځکه چې ما په ضمانت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه بچو وی دا په را باندې حرام شي چې زمون په ضمانت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشته اوسه سره د بچی را دواړو بچو رااله او دا هغه يهودي قبضه کې ځان ورک چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم زمون د ضمانت نوزي يهودي چې دا معجزه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اولیدا نو يهودي خدای پاک مسلمان